له ډېر ترې ورکړي زموږ غریبانو سره دونه هغه کوي سبب غریب ځان ځان تنګ کړی به یې موږ له پیسې راولېږل الله دې ورسره ښه وکړي الله دې له دې نه هم زیاته ورکړي چې نور خلکو سره دا 20,000 روپۍ دي دا ستا د دې ریډي د هغه لپاره رسول چې په دې باندې خپل مهنت مزدوري وکړي او د حلال رزق چې کم دی ستا خپل بچو له راوړي او دا 15 روپۍ چې کم دي هغه راشن په تور باندې د روزي چې کم بابر خدمت روان ده چې هغه باندې د راشن والے او خپل بچو. السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو یو سورج مخکې مونږه د جاوید کاکا چې د همبادر غړی د ډاک بیسود اوسیدونکو د بحق لمونږه یو ویډیو کړی و چې هغه خپل مهنت مزدوري کوي په دې رړه باندې مزدوري کوي هغه باندې چس په خرڅولو نن هغه دومره لکه قسم پرسي زندگی تیروله چې موږ په هغې باندې مجبور شو هغه باندې موږ یو پروګرام وکړو. هغه پروګرام زموږ ډېرو دنیا ته ډېرو خلکو وکتو خوښې کو او امداد وعدې هم وکړي خو چونکې د زموږ د الیکشن د هلې ځلې په هغې باندې موږ ډېر مصروفیات و په هغې وجه باندې موږ دله وخت ورنکړه شو. نن موږ سره یو زموږ ډېر قدردان مشر زموږ ډېر قدردان دوست الله دې ورته ډېر ژوند ورکړي هغه سه امداد موږ رسول نن موږ جاوید کاکا راغلی و د هغه دغه د خدا ترس انسان هغه مونږه سه امانت د جاوید کاکا راوړی دی. جاوید کاکا الله دې کې ستا په دا پیسې چې کوم دی دا په دغه محنت چې کوم په دې کې په دې محنت باندې کوم شیزونه خالي آی کې اختیار برکت واچي دا زمونږ یو ډېر قدردان ملګري زمونږ ډېر قدردان دوست هغه دا سو پیسې راستولي دي چې هغه دا نوم نه ښایي هغه چې ما نوم به تاسو نه وایي خو به هر حال مونږ هغه شکریا ادا کول لپاره الله دې خوشحاله ساتي الله پاک له ډېر ترې ورکړي زموږ غریبانو سره دونه هغه کوي سبب غریب ځان ځان تنګ کړی به یې موږ له پیسې راولېږل الله دې ورسره ښه وکړي الله دې له دې نه هم زیاته ورکړي چې نور خلکو سره دا 20,000 روپۍ دي دا ستا د دې ریډي د هغه لپاره رسول چې په دې باندې خپل مهنت مزدوري وکړي او د حلال رزق چې کم دی ستا خپل بچو له راوړي او دا 15 روپۍ چې کم دي هغه راشن په تور باندې د روزي چې کم بابر خدمت روان ده چې هغه باندې د راشن والے او خپل بچو له راوړي. ملګرو جاوید کاکا ډېر قدردان انسان دی ډېر ښکلی انسان دی ډېر دعاګو انسان دی محنت کش دی په دې حالات کې چې یو خوا دی د زړه مریض دی بل خوا کور کې دا کور تاسو ګورئ د نه کړی کور دی او بیا د دې کور کې دا وایي چې نه بجلی شته نه ګیس شته هېڅ نشته یعنې د خپې اثرې ته پراتې توره تکه تېره ته خو زموږ قدردان ملګري داسې امداد راستولی او دې کې په دې ریړه باندې بیا دې دغه شان دا محنت مزدوري چپس نه ډکه کړي او دا خپل محنت مزدوري وکړي. ملګرو خدای دې وکړي چې دا پیسې د چې کوم دی هغه محنت په دغه باندې راشي او موږ شکریا ادا کوو د هغو ملګرو چې کوم موږ سره دې وخت کې امداد وکړو. ډېره مهرباني جي والسلام.